یا معشر الجن اے ټولګي د پیریانو قد استكثرتم په تحقیق سره تاسو د خپل ځان تابع کړي و ډېر خلک من الانس د انسانانو نو ډېر خلک د انسانانو نه د جني شیطانانو تابع کړي وقال اولیاءهم یعنی د شیطان بلار باندې روان وي وقال اولیاءهم او اوبوي دوستان د دوی د شیطانانو دوستان به وي د جناتو من الانس د انسانانو نه چې کوم د انسانانو نه د شیطانانو دوستان دی به وي ربنا ای رب زمونږه استمتع نفع غستوا بعضنا بعض زمونږه ببعض په بعضو سره یعنی مونږ ته انسانانو نفر رسولې وه مونږ انسانانو ته نفر رسولې وه څه مطلب دا چې مونږ دوی ته نفر رسولې وه دوی ته هم په ګناه کې لذتونه جوړ کړي او د لذت والا ګناهونه به ورته ښودل مونږ دوی ته دا نفر رسولې وه او دوی مونږ ته دا نفر رسولې وه چې دوی به زمونږ خبره منله مونږ به هغې خوشحاله کېدو او بعضې مفسرین وایي چې دوی دا انسانان به یو واده ته لاړو په سفر باندې به روانو دا انسانان چې کوم کافران به وو نو چې هغه واده کې به دوی د شیطانانو د پیریانو تنګول نو دوی کې به یو کس پاسې دغه به وایي چې اعوذ بسید هذا الوادي من سفهاء قومه چې ای د دې قوم د دې زه پناه غواړم د دې واده د دې ځنګل د سید په سید باندې یعنی د دې واده چې کوم مشر جن دی مشر پیری دی زه په هغه باندې پناه غواړم د دې خپل بیوقوف قوم دپاره چې دوی مونږ په امن کې نو هغه ته به سید ووي خپل مشر به ورته ووي هغه پیریانو هغه مشر ته نو هغه په دې باندې خوشحاله شو نو چې کله به خوشحاله شو نو دوی ته به ړومبی چې کله دوی په یو ځای کې پړه واچو نو د جناتو به ورته ضرر رسو شرارتونه به یې کول ځای په ځای به یې تنګول نو چې کله به دوی دا کلمه وویله او دغه شیطانانو نه به مدد وغوښتو د الله په نوم به مدد ونه غوښتو شیطانانو نه به مدد وغوښتو نو هغوی به خوشحاله شو په دې به خوشحاله شو مخکې مونږ د جناتو سردارانو اوس مونږ د انسانانو هم سرداران شو ګوره هغوی مونږ ته هم په سردار باندې ووي مونږ د سردار ووي نو مخکې مونږ صرف د پیریانو سردارانو اوس مونږ د انسانانو سرداران شو نو هغوی به ورته دا پیدا ورسول چې دوی به یې تنګول نه او دوی به ورته دا پیدا ورسوله چې هغه به خپل مشران وګڼل نو دلته کې دوی دا خبره کوي چې استمتع نفع اخیستی وه بعضونه بعضو زمونږ نه ببعض د بعضونه یعنی بعضو کې زمونږ نه بعضو د بعضو نه نفع اخیستی وه مونږ نه انسانانو ته نفع رسېدلی وه د انسانانو نه مونږ ته نفع رسوي وبلغنا او مونږ رسېدلي وو اجلنا خپلې نیټې ته الذي هغه نیټه اجلته چې تا مقرر کړې وه لنا زمونږ دپاره یعنی مونږ خپلې نیټې ته ور ورسېدو کوم د مرګ نیټه چې تا زمونږ دپاره مقرر کړې وه هغې ته ورسېدو قال الله به ورته وفرمایي چې النارو مثواکم چې دا اور ستاسو د اوسېدو ځای دی خالدین فیها تاسو به همیشه په دې اور کې اوسئ الا ماشاء الله مگر هغه چې الله وغواړي یعنې مراد دا دی چې د الله قدرت په دې باندې هم شته دی چې الله دا کافران هم د اور نه راوباسي الله قدرت پې شته دی خو د الله سنت دا دی او الله اراده کړې ده چې دوی به چېرته د اور نه راوباسي دوی به همیش دپاره په دغې اور کې وي چې کوم مشرکان دي نو هغه مونږ د دې مشرکانو سره یو ځای کو چې کوم ظالمان دي هغه مونږ د ظالمانو سره یو ځای کو څومره خلکو چې شرک کړی دی دا به ټول چې کوم دی جهنم ته ځي کم ګناه به چې دوی کوو نو په دې کې دوی ملګري ټول مشرکان دا یو ملګري دي او دوی به یو ځای الله جهنم ته ورغورځي